مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواه الدارمي. دا حضرت حسن بصری رحمه الله نا دا مرسل روایت نقل لی. مرسل روایت اغیتوی چی یو تابعی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کی او پمینس کی دا واسطی ذکر انکی، یعنی دا کم صحابی نا چی دی تابعی دا حدیث اوریدلی نو دا اغا ذکر انکی او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حدیث نقل کی نو دا سے روایت تا مرسل وی. نو حسن بصری رحمہ اللہ دا روایت نقل کردی دی مرسل. قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من جاءه الموت، چاہتا چی مرگ راغے وهو یطلب العلم او دی علم طلب کئی، پدا سے حال کی چی دی علم طلب کئی، لیحیی به الاسلام دی دا پارا چی دی پا دی سر اسلام جوندی کی، فبینه وبین النبیین درجة واحدة فی الجنہ، نو دا دا پمینس کی او دا انبیاء کرام پمینس کی با یو درجه فرق وی په جنت کې. په دې حدیث مبارک کې دا ذکر دی چې یو مسلمان دی او هغه د علم طلب کوي، علم حاصلول غواړي او د دې لپاره کوشش کوي او هغه په مدرسه کې حاصلوي، پا جماعت کے حاصلی یا پا بل یو ذریعہ باندے پا بل یو طریقہ باندے علم حاصلی دا دین. که مستقل طالب علم دی او کو وقتی طور دا یو مسئلی دا دو مسئلو طالب علم دی، دا ټول دا دی حدیث مبارک دا مفہوم لاندے داخل دی. او د دې علم د حاصلولو نیت دادی چې زه اسلام په دې سره ژوندې کوم. د اسلام د ژوندې کولو دا مطلب دی چې د اسلام احکامات زده کوم، هغه په خپله په عمل کې راولم او بیا یې نورو خلقو ته ورسوم او هغوی زما د وجې نه د اسلام په احکاماتو عمل وکړي. نو دا نیت وي او پدی طلب کی پدی کوشش د علم کی دتا مرگ راغی. نو په جنت کی ودی د انبیاء کرامو سره انتہائی نزدې وی تر دې پورې چې یو درجه فرق به، او هغه درجه فرق داسې دی چې د انبیاء کرامو کوم علم او میراث دی نو هغه دی حاصلول غواړي او د هغې د حصول په لاره کې دته مرګ راغلی دی. نو په دې وجه د خاص نسبت دی د انبیاء کرامو سره. نو الله پاک به د انبیاء کرامو سره په جنت کې نزدیکی او قریب به کې هغې ته.
رواه الدارمی دا حدیث مبارک چی دی دارمی نقل کړی دی. عن الحسن مرسل دا بل روایت دا حسن بصری رحمه الله نا په طریقې د ارسال سره نقل دی. قال فرمای سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو د دوو سړو په باره کې چې هغې په بني اسرائیلو کې وو. احدهما کان عالم، یو په هغې کې عالم، یصلی المکتوبة فرض منځ به وکړو، ثم یجلس بیا به کېناسته، فیعلم الناس الخیر نو خلقو ته به د خیر تعلیم ورکو. والآخر او بل کس چې یصوم النهار هغه به د ورځې روژه نیوه، ویقوم اللیل او د شپې به قیام کو. ایهما افضل تپوس وکړی شو چې په دې دواړو کې کم یو افضل دی. یعنی یو عالم دی هغه سره د شریعت او د کتاب علم دی او هغه صرف فرض منځو کی او بیا کینی او خلقو ته د خیر او د دین د علم تعلیم ورکي. او بل عابد دی عبادت گزار دی دروازه روزه نیسی او د شپې تهجد کوي. په دې کې افضل کم یو دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة د دې عالم فضیلت دا چې فرض منځو کی ثم یجلس بیا کینی فیعلم الناس الخیر او هغه خلقو ته تعلیم ورکوي د خیر، یعنی د هغه علم دین کم چې هغه سره دی. علی العابد الذي د فضیلت په هغه عابد باندې یصوم النهار چې د ورځې روژه نیسي، ويقوم الليل او د شپې قیام کوي. نو د فضیلت داسې دی که فضلی علی ادناکم، لکه څنګه چې زما فضیلت دی په تاسو کې په یو ادنا صحابي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څنګه زما فضیلت او اوچتوالی دی په تاسو کې په یو ادنا صحابي او په یو د کمی درجه په صحابي باندې کم چې د ټولو نه د کمی درجه. نو دا شانتی د عالم فضیلت تی په عابد باندې. او د دې حدیث مبارک په مفهوم کې چې مستقل کم عالم وي نه خو داخل دی، لیکن یو مسلمان دی او هغه سره د دین یو خاص مقدار کې پوهه ده، یعنی د مانځه باره کې ورته مسائل یاد دي، فرایض، واجبات، سنن، مستحبات، دغه شان مکروهات او مفسدات، دا رجوع مسائل ورته یاد دي، د زکات مسلې ورته یاد دي، او دا مسلې هغه نور خلقو ته خي، نور خلقو ته د مانځه فرایض خي، واجبات، سنن، مستحبات. نو د دې حدیث مبارک د مفهوم لاندې دغه خلق هم داخل دي، څوک چې باقاعده ورته عالم نشي ویلی لیکن هغې سره د دین علم یو خاص مقدار پورې وي، یو خاص حد پورې د دین نه هغې خبري، او چې د څه نه خبري هغه نورو خلقو ته رسوي. نو د دې حدیث مبارک په مفهوم کې هغه خلق داخل دي او د هغې دپاره نورو خلقو ته علم رسول چې دي دا د نفلو نه افضل دي. یو انسان ته د مانځه فرایض دا پته لګي او د هغه یو دوست دی په متعلقینو کې کسان دي هغې ته د مانځه د فرایضو پته نه لګي، نو د دې انسان لپاره د نفلو نه افضل او بهتر عمل دا دی چې خپلو ملګرو ته، دوستانو ته، متعلقینو ته دا علم منتقل کی کم چې د سره دی. رواه الدارمی دا حدیث مبارک دارمی نقل کړی دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.